نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن چې کم دی په ټیک ټاک باندې کومنګ وګورو، تاسو ته بخکاری دغه بوډاګان او د دې سره چې کم دی بیا د هلکان، هغه هلکان چې د هغوی سره د دې بوډاګانو ناسته پکار نه ده او نه د دغه هلکانو دې بوډاګانو سره ناسته پکار ده، خو دوی ورسره تصویرانو باسي، دوی ورسره ویډیوګان هم جوړوي. محترمو داسې په لعنت باندې راغلي دي، سپین ډکې خو هغه ډکې د محترمو خلکو له د هغې له حیا ورځي، خلک د سپینو ډکو ډېر قدر کوي. خو محترمو چې انسان داسې شي چې هغه په هغې باندې ټیک ټاک یې جوړوي او هغه چې کوم دی خپل عزت ته نه ګوري، نور به چې کوم دی موږ د چا نه ګیله وکړو. محترمو په کار دا وه چې دې بوډاګانو ما او تا ته چې کوم دی نصیحت کړی وی، زمونږ تربیت کړی وی، مونږ ته چې کوم دی صحیح لار راښولی وی. خو افسوس زه به دې خبره کوم، نن به ماشومان، نن به کشران د دغې بوډاګانو لوڼو به راپاسي، د دغې ماشومان بچي به راباسي او هغوی به دغې بوډاګانو ته نصیحت کوي چې تاسو دا کار مه کوئ، دا غلط دی، ځکه چې په دغو کې خو دغه حیا نشته. محترمو، الله رب العزت د انسان توبه قبلوي د هغې وخت نه مخکې چې کله د مغرب نه انور راوخیږي، ځکه چې کله د مغرب نه انور خو د محترمو بیا به د انسان توبه نه قبلېږي. نو موږ له پکار دی چې لږ موږ په ځان کې حیا راولو، په ځان کې غیرت راولو، داسې کار نه کوو چې په هغې باندې بیا موږ هم بوډاګان بدنام کو، موږ په سپینګري هغه حیادار خلک پې بدنام کو چې کوم داسې حرکتونه نه کوي، ځکه د دې د وجې نه ټول بدنامېږي. او دغې لوفرانو هلکانو ته زما دا درخواست دی چې د الله بندګانو د الله پاک نه ویرېږئ، دا تاسو به کوم نخرو باندې سر یې، کم حرکتونه چې تاسو کوئ دا خو جنکۍ هم نه کوي. نو محترمو، زما دغې د ټیک ټاک د بې عزته بوډاګانو ته چې کوم دی دا نصیحت دی، دا ور ورسوئ چې دغه بې عزته بوډاګان چې کوم دی د خپل کار نه قلار شي. الله رب العزت دې موږ داسې حرکاتونه وساتي.